لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو باندچی صحابي راغی وی د الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغې به وي دا چغې به د جبریل علیه السلام تر غوږو شي جبریل علیه السلام به یې واوري چې د جهنم نه آواز راځي او آواز د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا آواز دی الله ته آوازونه کېږي د جهنم نه نو جبریل علیه السلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوسي چې په سجده پریوسي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبریل ای جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام به سر اوچت کی چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پریوتې څه چل وشو جبریل علیه السلام به ورته فرمایي الله یو اواز مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته اوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه که نه الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کوم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک په وایي ټیک ته د جهنم چې کم داروغه دی دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې دی مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي د مور او پلار خپل بچی خطا کېږي نه خطا کېږي د جهنم چې کم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کړي نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبریل علیه السلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اغستی دی جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه پکې په کوم ځای کې پروت دی جبریل علیه السلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې له چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه راودیستو جبریل علیه السلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وایي چې جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي نو مالک پکې پیدا نه کو الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوی باسه الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي جبریل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی راوی باسه مالک به لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته د پاغې مقرر دا به لاړه شي دغې سړي ته به ځان ورسوي نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي وایي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي دي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ای ډېر رحم کوونکي ذاته بیا به هم دا چغې وي نو د جهنم چې کومه فرشته ده داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او به یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي چې روباسي که نه
نو جبرئیل علیه السلام ته به یې حواله کړي چې حواله کړي جبرئیل علیه السلام به دې د ځان سره روان کړي جبرئیل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي الله تبارک وتعالی به ته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبرئیله ما چې په کم کس پسې لیږلی وی هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا ولاړ دی الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نو در لیږلي دی به وایي الله را لیږلي دي د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو در لیږلی الله را لیږلی دی تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي الله بلکل منع کړی دی ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي الله پیغمبران دې را لیږلي کتابونه دې را لیږلي د ګناهونو نه دې منع کړي خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کو په دغې رحمت سره دی ما معاف کو زه دې جنت ته داخل کوي جنت ته یې بوځئ الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وایي یا حنانو یا منانو او د دغې ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي الله رونو سارا پکې شته دی لا الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله اوس را سره موکه ده ځکه چې دا سا وځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی اوس را سره موکه ده سارا پکې ځي ښکته بره سا ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي زموږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکی سړی ما ډېر یادوي نو هغه دې خوښې بدې دي شي خوښې نه شي نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټایم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزوه د اواز دې زړه ته کوزوه ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي